خبر ابراهيم عليه السلام خپل پلار آزر ته وکړه د مفسرین لیکلي وي دا آزر د لقب وو خپل نوم د تاریخ وو او آزر لقب وو د لوی راهب وو د دغه زمانه تفسیر خازن لیکي وې د نمرود د بادشاہي ټول عشر هغه به د اغستو یعنی د نمرود په بادشاہي کې د پسنو سمره عشر راتله به ټول د کور تطلو د دومره لوی راهب او د نمرود په سر با د تاج کې خودو دا شرافت د حاصلو چې د نمرود په سر تاج کې خودو وې د پکور کې سلور سو جنکې خادمان وي دا ټول د منخت وی خلکو ورته منخت کړو دا دومره لوی پیرو سلور سو جنکې د خلکو منخت باندې ور کړی د پکور کې به خدمت کو الله تبارک وتعالى ابراهيم عليه السلام د پکور کې پیدا کړی د نه پیدا کړی دا الله تبارک وتعالى قدرت دی وی نمرود ته کاهنان ویلو چې په دې کال کې به یو ماشوم پیدا کېږي چې داغه د وجه نه بستا بادشاہي ختميږي نمرود حکم وکړ ټول سړي د خزو نه جدا کړي په دې کال کې سړي به د خزو سره نه ملاوي چې پیدا کېږي ځکه تاسو دا کال یاد کړئ یو کال د سړي خزو نه جدا وساتم الله ته چې منظور وي هغه کېږي دا آزر په سکار باندې کور ته اولېګو د نمرود ځکه دا خدای د خواصو نو کنه چې دی ولېګو بس اتفاقی د خپل بیبي سره میلاو شو چې میلاو شو نو د بیبي حملدار شو په ابراهيم عليه السلام سره کاهنان ورته اویل وی هغه ماشوم د مور ګېډې ته تللی دی د مور ګېډې ته تللی دی نمرود حکم وکړ بس په دې کال کې چې کوم ماشوم پیدا کېږي هغه وجنه چې مور ګېډې ته پیدا کېږي بکنه چې کوم ماشوم پیدا کېږي وجنه د ابراهيم عليه السلام مور چې په ابراهيم عليه السلام باندې بیمار شو دا د کور اوتله د یارینا اوتله یو وچه خړګي وا هغه تلاړه او پاره کې ابراهيم عليه السلام موزيګه چې وای زګو داسې و کوډګي روغ کړه او هغه ته تیګه کې خدا ورته پاره کې واچو درنه د یارینا چې دیرانه فرعون دا نمرود قتل نکي روزانه په کور نه پغلا باندې یو ټیم وتاو دی به مړاو خوا به ولا ورکول بیا به تن راتله الله تبارک وتعالى ابراهيم عليه السلام له یو په دې طریقه باندې یو ورځ د ابراهيم عليه السلام چې ویلګرالو شو پوه شو د دې مور نه تاسو کو زما رب څوک ته دې مور ته وایي نو مور ورته وستا رب زما ابراهيم عليه السلام دې مور ته ویلو وستا رب څوک ته نو مور ورته ویل وستا پلار آزر زما رب دی نبی ابراهيم عليه السلام زما د پلار رب څوک ته زما د پلار رب څوک ته دا مور پوه شو چې پوه شو کور تراله نو آزر ته ویلو وې د کم بچینه چې یره واغه بچی غم ستاده د کم بچینه چې یره واغه اخ بچی هم ستاده پیدا شوی چې دی نو الله تبارک وتعالى ابراهيم عليه السلام وزګو د هغه راهب پکور کې او الله تبارک وتعالى را لوي کو نو لومبه مشکلات ورته پلار نه جوړ شو نو اذ قال ارکل جو فرمایل ابراهيم عليه السلام لابي پلار بلتا آزر تا اتتخذوا آیات نسی اسناما بوتان الها په خدای سره انی اراک کنن زینم تا وقومک قوم استفی ضلال مبین په گمراه ښکارا وکذالک درنګ نوری ابراهیم او خدل دا ټول واقع لیکلی تفسیر زاد المسیر وکذالک درنګ نوری ابراهیم او خدل ابراهیم علیه السلام تا ملکوت السماوات عجائبات د اسمانونو والارض ودزمکی تفسیر زاد المسیر لیکي وي الله تبارک وتعالى ورته واړه اسمانونه کوله او حتی درې پورې چې عرش د باری تعالی ولیدو واړه زمکه ورته الله تبارک وتعالى کوله او کړي ارسه ولیدل ملکوت السماوات عجائبات د اسمانونو والارض ودزمکی وليكون د پاره چې من الموقنين د یقین کوونکو نه فلما جن فسر کلا چې تیار شو عليه الليل پد باندې شپه را کوكبان ویلی دوستوره قال ان فرمایل ابراهيم عليه السلام
هاذا ربي آیا دا بزما ربي ذکر دوی د بوتانو بندگی کولا د ستورو بندگی کولا ابراهيم عليه السلام ستوره وړو نو آیا دا بزما ربي مفسرین لیکلي وي د دینه زهره ستوره مراد ده زهره ستوره دا یو خاص ستوره دی بدغه بندگی کولا قال انه فرمای ابراهيم عليه السلام هاذا ربي آیا دا بزما ربي فلما افلا هر کله چې فنا شو قال انه فرمای ابراهيم عليه السلام لا احب الافلين زمیننکم د فنا کیدونکو سره ما څنګه رب دې چې فنا پر راځي ځکه چې فنا په چا راځي حادث وي او رب قدیم وي نو دا حادث دا څنګه ما رب کې دي شي فلما افلا هر کله چې فنا شو قالو فرمای ابراهيم عليه السلام لا احب الافلين زمیننکم د فنا کیدونکو سره فلما را القمر فسر کله چې ویل د سپګمې بازغان پړکیدونکي قالو فرمای ابراهيم عليه السلام هاذا ربي آیا دا بزما ربي ذکر بس سپګمې بندګیم کولا قالو فرمای ابراهيم عليه السلام فلما افلا هر کله چې فنا شو سپګمې قال انو فرمای ابراهيم عليه السلام لئن لم يهدني کجری خون نه کلمات ربي رب زما لاكونن خامخون بزو من القوم الضالين د قوم گمراهانو ما بم د سپګمې بندګی نن کولا کومه الله خون نه وکړي فلما را الشمس فسر کلا چې ویل د نور بازغتن پړکیدون کې قالو فرمای ابراهيم عليه السلام هاذا ربي آیا دا بزما ربي هاذا اکبر دا خډیر لوی دی یعنی استاسو دا خدای نور نه لوی دی د سپګمې د ستور نه بیا دا رب غټ استاسو په ګمان باندې فلما افلت فسر کله چې فنا شو قالو فرمای ابراهيم عليه السلام یا قومي او قوم زما اني بريء يكن ذبي زار امام مما داغسنا تشركون چې تاسو شریک وي د الله تبارک وتعالى سره اني وجهت يكن تابع کړه ما وجه خپل ځان للذي خغزات فطر السماوات چې پیدا کړی اسمانونه والارض وزمکا حنيفا مایل یم د باطل نه حق تا وما انا ونمزو من المشركين د مشرکانو نه وحاجه جګړه وکړه د سره قوم ددو قالو فرمایله ابراهيم عليه السلام اتحاجوني آیا جګړه کوي تاسو ما سره فی الله په بار د دین د الله تبارک وتعالى کې وقد هدانا په تحقیق سره خونه کړی ماتا ولا اخاف زن یریګما دوی ورته وی داسې مکه زموږ د خدایان بتا ته صدر ورسي بودری بدر ورسي تا ته داسې مکه وا ابراهيم عليه السلام فرمایي ولا اخاف زن یریګما ما د سزا د غنا تشركون چې تاسو شریک جوړوي به د الله تبارک وتعالى سره الا ان يشاء مگر هغه چې والی ربي رب زما رب ما ته تکلیف راکې دا رسي استاس خدای ما سره اس نشي کوله وسع ربي فراهد رب زما كل شيء د هر شي علما په اعتبار د علم سره افلا تذكرون آیات سنسیت قبل وي وكيف اخاف سنگ زويري غما ما د اغسنا اشركتم چې شریک جوړ کړی تاسو د الله تبارک وتعالى سره ولا تخافون او تاسو نه یریږئ انکم اشرکتم تاسو شرک کړی بالله د الله تبارک وتعالى سره ما دایسو لم ينزل چې نه نازل کړی به بمعبودیته داغه په بندګۍ باندې علیکم تاسو سلطانن دلیل تاسو د الله سره شریکان جوړ کړی تاسو نه یریږئ زه یریږم فاي الفريقين نو کم یو ان کنتم تعلمون کچری تاسو پویږئ یلبسو او غړی نه کو ایمان خپل بظلم د شرک سره ظلم مراد دلته څه نه شرک ته زګه دا آیت نازل شو کنه چې الذين امنوا ولم يلبسوا ايمانهم بظلم چې کوم کسان خپل ایمان د ظلم سره ګډوډ کړي نه دي نو دا کسان چې دی په هدایت دي صحابه کرام دا آیت ډیر ګران پرې وته وي د الله پاک پیغمبر په مونږ کې بداسي سو کې چې داغه د لاس چرته لږ ډیر ظلم نه شوي چې بسو کې په مونږ کې سنا سجاتي خود انسان نکېږي نو الله فرمای په هدایت خو هغه سره دی چې هغه بالکل د ایمان سره ظلم نه ګډ کړي دا خو ډیر ګران شو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته فرمایل ظلم نه مراد دلته شرک دی او تاسو د لقمان حکیم هغه قول نه دی اورېدل چې ان الشرک لظلم عظیم نو شرک نه دلته ظلم نه مراد شرک ته ولې تاسو د لقمان حکیم هغه قول نه دی اورېدل چې ان الشرک لظلم عظیم نو چې د ایمان سره شرک ګډ وډ کو دا سره په هدایت نه دی الذين كسان امنوا چې مان راوړې ولم يلبسوا غړي نکړو ایمانم د ایمان خپل سره بظلم شرک اولئک دا کسان لهم الامن دی لرا امن ده وهم مهتدون دی په هدایت مند دي نو دلته ولم يلبسوا ایمانم بظلم تفسیر زاد المسیر د دې وجه معنی کوي
ویلم یخلطوه بشرکین ایمان نه دی ګډوډ کړي د شرک سره. داسې ښایسته واقعګانو اورېدلو دپاره زموږ یوټیوب چینل واجد اسلامیک سټوډیو سبسکرایب کړئ. په دې به تاسو ته انشاءالله العزیز ښایسته واقعګانې او بیانات میلاویږي او د غنټې د نشان سره کلیک کړئ چې آینده تاسو ته نوې ویډیوګانې مخې ته راځي. والسلام. ډېره مننه.